تاڼهدار دی چې مروت نامې ده د ټریفک انچارج دی. هغه به هره ورځ د رشقو د منشین نیول او هغه به په حوالات کې اچول. پتې د پیسو ډیمانډ هم کو چې موږ له به دومره روپۍ ورځ راکړې دومره روپۍ ورځ راکړې او وی خو ټیکه د حکومت نه اخیستې ده. دا مروت رالی 10 منټه پس بلکې 15 منټه پس دا مروت رالی. زه ډي سي پي صاحب په حفظ بیجا کې په غیر قانوني طور باندې 15 غنټې په حوالات کې اچولی یم. زما موبایل یې فارمیټ کړی دی، زما هر شی د موبایل نه لرې کړي دي. زه په دې نه پوهېږم چې زه دهشتګرد وم، ما څه مړي کړي وو، 302 ګانې مې کړې وې چې ده زما موبایل هم فارمیټ کړی دی. زما یې برناقه چې خلکو ته پکې لګېدلی زه یې په ګرمۍ کې په حوالات کې بند کړلم. څه جرم مې کړی و، څه ظالم یم، څه ظلم مې کړی و. زه ما ته دې دا وښیي چې تا دا ظلم کړی دی. بسم الله الرحمن الرحیم. زه نوید مومن ممبر ډي آر سي شب قدر او سماجي کارکن او د شب قدر یو سپین روبی. او زه نن ستاسو ته پرون ما سره یو واقعه شوې وه په دې سوشل میډیا باندې ډېره ټرند سره روانه ده او خبرې پرې کېږي. خو زه به نن تاسو ته حقایق ښکاره کړمه چې دا څه چلو او څه چل نه و. نو دا دلته یو تاڼهدار دی چې مروت نامې ده د ټریفک انچارج دی. هغه به هره ورځ د رشقو د منشین نیول او هغه به په حوالات کې اچوله. نو د هغوی غریبانانو نه بره څه اسر و رسوخ شته او نه بل څه لیان دیان شته او نه بل څه شته. ده پتې د پیسو ډیمانډ هم کو چې موږ له به دومره روپۍ ورځ راکړې دومره روپۍ ورځ راکړې او وی خو ټیکه د حکومت نه اخیستې ده. چې کله هغه ټیمیل هم پیسې ورکوي او دلته پولیس هم پیسې ورکوي نو دا ناجایزه ده. په زه رالم دې بازار کې چوک کې مروت ولاړو. ما مروت ته ویل چې دا غریبانان خلک دی او دوی ما ته سوال وکړو. زه هم تا ته پر وروالی دا وایم چې دوی سره لږه ګزاره کوه او دا خلک مه پازابوه. خو مروت د هغې باوجوده د هغه دغه خبرې زما او د ده وشولې. دغه وشو چې په دې کې شیراز خان هم د دې خبرې ګواه دی چې شب قدر پولیس انچارج دی د بازار او عمریات خان چې د عدیزو چوکۍ انچارج دی. دوی هم په دغه ټایم کې په دې چوک کې ولاړو او زمونږ سموت طریقې سره هغه خبرې وشولې. زه د پیر په ورځ زما په ډي آر سي کې ورځي زه لاړم ډي آر سي ته. ډي آر سي ته لاړم او په ډي آر سي کې ناست وم. د یو کیس باره کې ډي سي پي صاحب سره زه په خپله کېناستلم او هغه ډسکشن هم وکړو او هغې کې مې یو خبره یو اتر هم سازه کړه. دا مروت رالی 10 منټه پس بلکې 15 منټه پس دا مروت رالی او د مروت ورته هر څه وویلې. ډي سي پي زه ما پسې دا مروت رالی چې ډي سي پي صاحب دې غواړي و چې غل نه یې د باچا نه مه ویرېږه. زه غل نه وم. زه رالم ډي سي پي صاحب له ډي سي پي صاحب نه زما خبره واورېدله نه زما اتره واورېدله نه زما نه تپوس وکړه چې دا څه چل شوی او څه چل نه دی شوی. زه ډایرکټ ویل دا په حوالات کې واچوئ. زه برناقه په حوالات کې واچولم. زما عزت ته نقصان راورساو. زما له د تباهۍ باعث زه جوړ کړلم. ځکه زه نن دا د آی جي نه او د ډي آی جي نه زه دا مطالبه کوم چې د ډي آر سي ممبر ته سازې او ته د ډي آر سي د ممبر کرایټیریا ګورې نه هغه ته د ټولو ادارو نه د هغه کلیفیکیشن اخلي او پوره چک کې او بیا دې د ډي آر سي په کرسۍ باندې یو سړی ناست وي او د خلکو په مخ کې دې ته د حوالات ته بوځې. نو دا د ډي سي پي حق جوړېږي چې د ډي آر سي ممبر دې ونیسلی شي. دا د دا پروګرام جوړېږي چې دا دې دا وکړی شي. خو دا د دې دپاره ده دا وکړل چې دا زه پرې حاضر کولم چې نوید د شب قدر مسایل راوچتوي. نوید حق وینا کوي. نوید د دوی غلاګانې ښکاره کوي. نوید د دوی شوکې او ډاکې ښکاره کوي. نوید د دوی د عیسیانو نه پیسې ښکاره کوي. دا نوید ښکاره کوي. د دې غمه د ډي سي پي صاحب دا یو کردار ادا کړ او دا یو سازش یې وکړ او زما د بېعزتۍ کوشش یې وکړ او زما بېعزتي کوله او هغه د وکړله. خو زه نن
د ډي آر سي چې څومره مشران دي، د ډي آر سي چیرمن چې کوم دی، د ډي آر سي چې کوم ممبران دي، د ټولو ته دا مطالبه کوم چې نن دا واقعه په ما راغلی ده، ما ته دا لاس راچولی دی. او بیا د شب قدر سیاسي او سماجي او څومره سپین وروبي چې دي هغوی ته دا مطالبه کوم چې نن ډي اس پي ما ته لاس راواچو، سبا یې هر یو سپین ګیري ته ورچولی شي. او کم از کم ټولو خلکو ته دا ویم چې د ډي اس پي نه بایکاټ وکړئ، ډي اس پي دفتر ته مه ورځئ. او که زما د دې خبرې حل راونه وته نو زما انشاءالله دا اراده ده چې زه به په عدالت ته ځم، زه به د مروت خلاف د ډي اس پي خلاف به په عدالت کې هم کیس داخلوم او په شب قدر چوک کې به یو عظیم شانه مظاهره کومه او هغه به د شب قدر عوامو ته زه دا اپیل کومه چې کله ما له د مظاهرې غږ درکړه تاسو دې قسم و چې تاسو به ټول ما سره وځئ. ما د دې شب قدر دپاره هر ټایم اواز اوچت کړی دی، د شب قدر د حقوقو دپاره هر ټایم زه ګړېدلی یم. نن په ما راغلی ده، ما سره ډي اس پي زیاتی کړی، ما سره ظلم کړی دی، زما خبرې نه ده اورېدلې. دا ډي اس پي دې فوري طور د شب قدر نه بدل کړی شي. دا ظالم دی او بد اخلاقه دی، بدتمیزه دی، د ده کې د انسانیت څه دایره نشته. د بیخي په شب قدر کې غونډهګردي سازه کړې ده او د غونډهګردۍ د ده بندول پکار دي. او مروت یې دلته دې دپاره راوستی دی چې شب قدر کې ماله پیداګیر کوه او د پیداګیر دپاره مروت کېنولی دی. زه ډي جي صاحب ته ویم، زه ډي پي او 400 ته ویم، آی جي خیبر پښتونخوا ته ویم چې د دې خبرې د فوري طور نوټس والي او به حیثیت د ډي آر سي ممبر دا ورته زه ویم چې زه تا خوښ کړی یم او زه تا دغه کرسۍ باندې کېنولی یم، نو زما حق دا جوړېږي چې ته زما تپوس وکړې. زه ډي اس پي صاحب په حبس بیجا کې په غیر قانوني طور باندې 15 غنټې په حوالات کې اچولی یم. زما موبایل یې فارمیټ کړی دی، زما هر شی د موبایل نه لرې کړي دي. زه په دې نه پوهېږم چې زه دهشتګرد وم، ما مړي کړي وو، 302 ګانې مې کړې وې چې ده زما موبایل هم فارمیټ کړی دی. زما یې برناقه چې خلکو ته پکې لګېدلی زه یې په ګرمۍ کې په حوالات کې بند کړلم. څه جرم مې کړی و، څه ظالم یم، څه ظلم مې کړی و. زه ما ته دې دا وښیي چې تا دا ظلم کړی دی او په کار دا و چې ډي اس پي زما موقف اورېدلی وې. ډي اس پي بیخي سروپه ناروا په ما وکړله او زه د شب قدر عوامو ته یم چې ما څه به راپاسئ او ما څه به ودرېږئ.